امام مالک رحمه الله خپل کتاب موطا کې په صحیح سند سره یو واقعه راوړې ده. هغه واقعه دا ده چې یو کسو ضحاک ابن خلیفه د یو لختې وویستو، ساق خلیجا له، خلیج په عربي کې لختې ته وایي. د یو لختې وویستو د عرید نه. عرید دا په مدینه کې یو خوړو، نو د دې خوړ نه د خپل ځمکې ته لختې وویستو، اوبو لارې وویسته. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. نو ألتا دا اللختې چې دا راوستو خپل ځمکې ته، دا به لازم د محمد بن مسلمة په ځمکه باندې راغله، د نه مخکې د هغه ځمکه ده. محمد وی چې دا به زما په لار نه راولي. دلته یو فایده دا یاده کوي، د انسانانو په منځ کې دا تکرار خبرې کله کله واوړي راوړي، دا طبیعت د انسانانو دی. یعنی دا یو نیم بعض خبرو ته په دومره لوی نظر سره ګوري چې سم هغه ته یو عجیبه ښکاري او کفر ورته ښکاري. نه، د الله د بندګانو سره ګزاره پکار ده. دا خبرې اترې چې کله انسانان یو بل سره اوسېږي او ژوندي اوړي راوړي، یو څه وي بل څه وي، نو دا دومره غټه خبره نه ده چې سړی دې ته په دې نظر وګوري چې بس معاشرت تباه شوې ده او کفر ته رسېدلې ده او ټول ختم شوي دي. نه، دی محمد ورته وایي چې نه ته په دې طرف لختې نه راولي. نو دی ضحاک ورته ووایي لم تمنعني وهو لك منفعه. ته ساده سړی نه، د یو داسې کار نه ما منع کړې چې ستا پکې فایده ده. تشرب به اولا و آخره. ته د اوبه په خپله مې استعمالولی شي، بلکې اولنی کس به ته استعمالي، ځمکې ته به دې هم فایده او بله دا چې څه نقصان دله نه درکوي. اوس که نقصان پکې ومږو صحیح دی، فایده هم ده خو نقصان هم شته، نو دې کې څه نقصان دی؟ هېڅ نقصان نشته. هغه ورته نه، په یو حال کې هم دا لختې به زموږ په طرف نه راولي. نو دا ضحاک لاړ شکایت یې وکړو عمر بن الخطاب رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه راوغوښتو، دا محمد بن مسلمه راوغوښتو، ورته یې ګوره دې سړي ته لار د لختې پرېږده چې اوبه پکې بوسي. هغه د امیر المؤمنین په مخ کې مو وویله نه، زه لار نه پرېږدم. عمر ورته وی ولې خپل ورور د هغه څه نه منع کوې چې ستا پکې هم فایده ده او د هغه پکې هم فایده ده. دې کې زموږ دپاره نصیحت، د مؤمنانو نه او د مسلمانانو نه د فایدې شیز مه منع کوه چېرته. ګوره الله قرآن کې سورة الماعون کې د بدو خلکو یو بد صفت ذکر کړی دی، ویمنعون الماعون، او دوی د خلکو نه د خیر شیزونه بندوي. دا د مؤمن صفت نه دی د دینداره، چې دی به د خلکو نه د خیر صفت بندوي، د خیر کار بندوي، د خیر لار بندوي. نه، هر شی چې ګوره انسانان خو دا پرېږده، خو ډېره غټه خبره ده چې څاروو ته پکې خیر وي که نه، او څاروو ته دې فایده وي، دغه لار دا کار مه بندوه، الله به درله اجر درکړي. او حدیث کې راځي چې دا مارغان او دا نور شر قسمه ځناور چې راځي د پټو ته او ستا د پټي نه څه خوري، الله تعالی دې اجر درکړي. نو د ځان نه خیر والا انسان جوړ کړه. زموږ په پښتنو کې غټه مسله دا لارې بندول، د خیر یو کار بندول. بعضو کې دومره شر پروت دی، یعنی مکمل یو لار به بنده کړي، یو بوډا به په بل طرف راځي بیماري، بوډۍ به بل طرف را رواني، زنانه به بل طرف ځي، څاروو ته مشکل شي، او د هېڅ په ده باندې دا خبر اثر نه کوي چې وګوره ته څومره بې خیره انسان یې، د الله څومره مخلوق ته تا تکلیف ورسوه. په کار خو دا ده چې ایمان یو سړی لار نه غواړي، زما په پټي کې زما په جیداد کې، خو زه په خپله دې ته سوچ وکړم که زه په دې ځای کې لار وباسم نو د الله دې مخلوق ته به څومره اسانتیا جوړه شي، زه په خپله دا قدم اوچت کړم. داسې چې دی قومونه هم مخکې ځي، معاشرې هم مخکې ځي، ملکونه هم مخکې ځي، چې کله هغوی د یو بل خیر خواه شي، چې هېڅ خبره نه ده زما دې دومره ځمکه پکې واخیستی شي خو چې دې کلي ته خیر وي، زما دې پکې دومره ځمکه واخیستی شي خو چې دا زنانه په پرده کې په دې طرف اوړي راوړي، زما دې پکې دومره نقصان وشي هېڅ خبره نه، خو چې دې څاروو ته اسانتیا یې په دې طرف ځي راځي. ته ګورې چې رب العالمین تعالی څومره خیر بیا درکوي،
ستا څه خیال دی چې ته به د څاروو سره ښه وکړې الله به تعالی څه درکوي نه؟ ته به د انسانانو سره د الله د بندګانو سره ښه وکړې تعالی به الله څه درکوي؟ هغه صحابي چې رسول الله وسلم ته ووایي وی یا رسول الله وی زه ګډ بیزه نشم حلالولی هغه ورته یې وویلي وی زما په زړه سوځي د شفقت او د مهرباني د لاسه د یو انسان زړه دي چې رسول الله سره ورته ویي والشات ان رحمتها رحمک الله چې ته به ګډو بیزو دومره مهربانې الله په تا مهربانه دی الله خو غیرتي باچا دی ته به یو لار یو خیر خلکو ته ورسې ستا څه مطلب دی چې الله به دې بدله نه درکوي رب العالمین به ستا په ځمکه کې ستا په مال کې ستا په بچو کې ستا په بدن کې به خیر او برکت واچي او دا یاده کړه موږ مخکې هم دا خبره ذکر کړې ده چې د خلکو دپاره څه غواړي هغه تا سره کېږي که ته خلکو ته اسانتیا جوړې که نه رب العالمین تا ته به ستا کارونه اسانوي او که ته خلکو ته قصدن مشکل جوړې او دا خلک په یو مشکل کې ورچې او دا دله مزه درکوي بعض انسانان دومره بدترین مرتبې ته رسېدلي دي که نه چې نورو ته تکلیف ورسوي نو ده ته پکې سکون میلاویږي ستاسو څه خیال دی دی به د تکلیفونو نه او د سختونو د عذابونو نه بچ شي چې نورو له ورکوي نو رسول عفوا عمر بن الخطاب رضی الله عنه خواله چې کله دا مسله راله هغه محمد ته نصیحت وکړي ګوره د الله بنده نو ستا به کوم فایده ده هغه به کوم فایده ده نو محمد ورته لا والله قسم یې ورته وکړو زما دې په الله قسم دې زما نه لښتې مې دیږي نشي چې خبره ده سخته کړه نو بیا خو عمر رضی الله عنه سره هم سخته کړه هغه ورته والله زه درته قسم خورم لیمرن به ولو على بطنک دا لښتې به دې بوځي اگر که ستا په خېټه د پاسې بوځي دا لښتې به په دغه طرف ځي بله پکې خبره نشي ځي نو بس هغه لښتې هغه بوت چې محمد په اوله کې منلی به یې خو ډېره ښه وه خو چې کله هغه خبره سخته کړه نو عمر رضی الله عنه ورسره هم خبره بیا سخته کړه داسې د عمر رضی الله عنه یو فیصله وه به طور د مثال موږ ذکر کو چې څنګه پوهه الله هغه ورکړې وه څنګه علم یې وله ورکړی او اوله کې ګوره دلته دا فایده هم راوتې چې کله هم فیصله کوې که نه اول دا سړی پوهه کړه لکه دې کې عمر رضی الله عنه ډایرکټ دا نه دي ویلي چې لښتې بوځه او بس ختم نه اول محمد پوه کړو چې دې کې ستا هم خیر دی او دې کې د ستا د ورور هم خیر دی نو ولې لښتې نه پرېږدي پکار دا دی چې زموږ د فیصلې زموږ جرګې هغه داسې چې موږ طرفین پوه کړو چې دې کې ستا هم خیر دی دې کې ستا خیر دی دې کې ستا دا نقصان دی دې کې ستا دا نقصان دی دا د پوهه انسان کار ولې لکه اوس کې یو سړی فیصله وکړي ډایرکټ یو قاضي دی یو عالم دی یا مشرانو جرګه وکړه لکه زموږ مشران چې څنګه جرګې کوي او بس کېناستو خبره یې واوروله چې داسې به وي نو دلته طرفین په شک کې پاتې شي یو وی مال نقصان راکو بل وی مال نقصان راکو که داسې کړی وی که داسې کړی وی نو که دا پوه کړی شي نو د دوی د زړونو نه به شکونه او شبهې څه شي هغه به ختم شي عمر رضی الله عنه هغه عجیبه شخصیت الله رب العزت پیدا کړی چې هغه د فتنو په مخ کې یو قلا و یو دروازه وه څو پورې چې عمر رضی الله عنه ژوندی و فتنې نه وي او په دې دلیل دی حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی موږ د عمر رضی الله عنه سره یو پیر ناستو مجلس کې وی هغه تپوس وکړو چې تاسو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د فتنو په باره کې چا څه حدیث اورېدلی دلته ته فایده ذکر کوم او هر ځای کې فایده ذکر کوم چې د هغوی ډېر غم و د دې سره سوال ولې د هغوی د دې سره غم یې د دې سره په دې ځای کې چې په فتنو کې ایمانونه ګډوډ کېږي نو ځکه به هغوی د فتنو په باره کې خبره ډېره اورېده چې هوښیار شي او د دې فتنو نه ځان لرې ساتي نن سبا چې چاته نصیحت شروع کړي چې د ایمان د خیال ساته هغه سور شین شي ولې چې درته کافر ښکارم او ولې زه به کافر شم او زه به چې دی زیناکار شم زه به فحاشي شروع کړم ګوره حدیث کې راځي چې داسې فتنې به راشي چې یو سړی به د شپې مسلماني سهار به کافري سهار به مسلماني د شپې به کافري یعنی فرق د ده د اسلام او د کفر په منځ کې هغه یوه شپه ده یا یوه ورځ ده
یریدل پکار دي په خپلو ایمانونو باندې او تپوس کول پکار دي د علماو نه چې دا کومې فتنې ذکر شوي دي او فتنه څه ته وایي او د فتنو نه د بچ کېدو لار څه ده. د عمر په شان سړی تپوس کوي د فتنې په باره کې، ما ورته به نه یېرېږي د فتنو نه. نو حذیفه ورته وویل ما ته معلوم دي. هغه ورته ویل واوره تاسې اورېدلي وی فتنة الرجل في أهله، فتنه د یو سړي د خپل کور والا په باره کې، وماله ونفسه، او د مال او د نفس او د بچو په باره کې او د ګاونډي په باره کې. اوس سوال دا دی چې د بچو او د کورنۍ په باره کې فتنه څنګه ده؟ مختصر به تاسو پوه کړم هغه ده لکه کله نه کله یو سړی د بچو دپاره، د مال دپاره، د خپل ځان دپاره، د ګاونډي دپاره په ناروا کار کې واقع شي، دا فتنه ده کنه؟ فتنه نه ده. لکه د بچي سره دومره محبت چې دی په څه کې واقع شو؟ په ناروا کار کې. نو دا بچی فتنه نه شو؟ امتحان شو کنه؟ د شان ښځه، ملګری، نفس، مور، پلار، ګاونډي، دا ټول پکې دننه راځي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی په دې فتنه کې واقع شي او د ده نه څه ګډوډ کار وشي، انسان کمزوری دی، یکفرها الصیام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. نو د دې کفاره څه ده؟ د الله رحمت دی په موږ باندې.